السلام علیکم. امید بلرم چې تاسو به روغ جوړ به وئ. عزتمنو نیلم ګلم وي، یعنې زما جسم او زما مرضي. خو د دې ویډیو نه مخکې زه درته دا یوه خواست وکړم که تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، حتما درته زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ. ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو نیلم ګل داسې خبره کوي چې یعنې زما جسم او زما مرضي. دې باندې دا خبره نه کوله چې نن په پاکستان کې په صوبایي اسمبلۍ کې چې د ښځو بیل پاس شوی نه وی، دې به هېڅکله دغه شانتې خبرې بالکل نه کولې، ولې چې دې ښځو ته اوس ازادي میلاو شوه او د دوی زه چې څه غواړي هغه کارونه به کوي. نیلا ګل چې دا خبرونه څنګه وکتل نو سمدستي خپل خاوند سره یې جنګ واچولو. ویې ویلې چې حکومت هم یعنې زما مرسته کولی شي، ولې چې دوی دلته کې ښځو ته ازادي میلاو شوله. نیلم ګل ته خپل خاوند ویلې زه هېڅکله ستا دا خبرې نشم برداشت کولی، ځکه چې موږ یو پښتانه یو، موږ د ښځې مرضي نه منو. ولې هغه ته مراد وویلې نیلم ګل ته زما ښځې او زما مرضۍ باندې به چلېږي، ځکه چې ما په خپلې مرضۍ در سره واده کړی دی، ما په مرضۍ باندې به ته چلېږي، نه چلېږي بله لار بغیر د مرګ نه نشته. هغه په اسمبلۍ کې دغه بیل پاس شوی دی، خو د اسمبلۍ ښځو دپاره دی، چې کومې ښځې چې په کور کې وي د هغوی دپاره څه ازادي نشته دی. کومې ښځې چې بې اصله وي نو هغوی به دغه خبرې خپل خاوند ته کوي چې یعنې موږ ازادي غواړو او زموږ به په خپله مرضۍ باندې څه چې زه غواړي هغه به کوو. کومې ښځې چې په خپل کورونو کې ناست دي هغه ښځې چې دا خبرې واوري نو بلکل هغوی د خپل کورونو نه هېڅکله نشي خوځېدلی او نه خپل خاوند ته داسې څه غلطه خبره کولی شي. عزتمنو دا خو ټولو ته پته ده چې نیلم ګل د یوه ډمه ښځه ده، مخکې نه د خاوند نه ازاده وه چې څه زړه غوښتل هغه کارونه به یې کول، خو خاوند ورته تر اوسه پورې مخې ته نه دی ودرېدلی. پته نه لګي چې په دې خبره ورته څنګه مخې ته ودرېدو. هغه به دا فکر کوي چې یعنې دا ښځه اوس چې په خپله مرضۍ باندې چلېږي نو شاید چې د ما نه طلاق یا ما نه شاید چې طلاق واخلي او یا نه څه په خپله مرضۍ باندې څه غلط کارونو ته لاس واچوي او بیا به زما دا څه پیسې نه راځي. د دغې د وجې ورته خاوند غوسه شو او دغه شانتې خبرې ورته وکړې. عزتمنو دغه شانتې د ښځو بیلونه دې 15 کاله مخکې پاس شوی دی، خو چا نه دی منلی، څوک نه مني. او دوی خو ډمې دي، د ډمو خو روزانه بیلونه پاس کېږي او پیل کېږي. د دوی خو غیر د بیل نه خپله مرضي وي او دغه شانتې غلط کارونه بیا په دوبۍ کې، قطر کې، یو ځای بل ځای خلکو سره په تېرو کې کوي. عزتمنو دا زموږ تاسو سره نننۍ ویډیو د نیلم ګل د خدای وینا وه، موږ تاسو سره شریکه کړه. کله چې په دې کې نیلم ګل هم وایي چې یعنې زه ازادي غواړم، دا خو د مخکې نه ازاده ښځه ده، دې کله داسې پابندۍ سره خپله زندګي تېره کړې ده، دې پابندۍ سره خپله زندګي تېروله نو دې به نن دغه شانتې بې شرمه کارونه نه کولې. عزتمنو که تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، حتما درسره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.